إلى الله إلى الله إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. زما محترمو مخکې درس کې مونږه د بکا او د جړا فضیلت ذکر کو چې جړا او د بکا څونه فضیلت ته هغه مونږ ذکر کو. بیا موسره دا ذکر کړ چې د جړا څو اقسام دي، په کم کم وخت کې انسان جاړي. اوس راځو دې خبرې ته چې انسان کله جاړي او د الله رب العالمین رضا د پاره، د الله رب العالمین د خوشنودي د حاصلولو د پاره، چې دا انسان کله جاړي نو الله رب العالمین ول دومره لوی مرتبه، دومره لوی عظمت ورکوي چې د قیامت هغه سختونه، د قیامت هغه د دهشت نه هغه بچ کوي الله رب العالمین. خپل د عرش د سوري د لاندې د انسان د ځای ورکوي. دا اعمال دغه کسان مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. اوس راځو دې خبرې ته زما محترمو چې دا جړه زمونږ انبیاو پخوانو کړې ده او که نه ده کړې. خپل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې حالات ذکر کو. بیا د دې نه بعد خپل د صحابه کرامو، خپل د اسلافو واقعات یو دوه درې تاسو ته ذکر کړم چې هغو به څومره په اعمالو کې جړل. ځکه الله رب العالمین د پیغمبر دپاره وایي چې د هغې مخکیني رسولو ټول ګناهونه معاف دي. صحابو دپاره الله رب العالمین دومره اوچته مرتبه ورکړې ده، خو بیا هم هغو ارمان کوي او جاړي د الله رب العالمین د یرې او د الله رب العالمین د خوف د وجې نه. او راځئ زموږ حالات وګورئ چې نن زموږ څه حالات دي. موږ خو د هغې د خپو خورې هم نه یو، خو بیا هم زموږ زړونه دومره سخت دي، دومره کلک شوي دي چې موږ ته د الله رب العالمین د یاد او د الله رب العالمین ذکر راته وشي، قرآن کریم تلاوت راته کیږي، د جنت او د جهنم تذکره راته کیږي، د قیامت تذکره راته کیږي، د قبر تذکره راته کیږي، خو زموږ زړونه نه نرم کیږي، نه زموږ د سترګو نه اوښکې بهیږي. الله رب العالمین د پخواني پیغمبرانو په باره کې فرمایي: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذريته إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. دغه پیغمبران الله رب العالمین چې ذکر کړه، د دیو د اولادونه چې کوم پیغمبران جوړ شوي دي، کله به چې د الله رب العالمین آیاتونه دیو ته بیان کړی شو نو خروا سجدا وبکیا، دیو الله رب العالمین په سجده پرېوتل او جړل به. دا خو زموږ د پخواني انبیاو حال زما محترمو. راځي خپل پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې حال وګورئ، د هغې واقعه وګورئ چې کله به هغه د قرآن کریم لوستلی کېدو نو د هغې به څه حال و، د هغه به څه کیفیت به هغه وګورئ. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن مسعود رضی الله عنه ته وفرمایل چې ما ته قرآن کریم وولوله. هغه ویل چې الله رسول زه به تا ته قرآن کریم لولم او په تحقیق سره دا قرآن په تا باندې نازل شوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او زه دا خوښ ګڼم چې ما ته بل څوک قرآن کریم ووایي. نو ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما هغه ته سورة النساء تلاوت شروع کړو چې دې آیات ته راورسېدم: فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حسبک بس. فالتفت الیه، نو ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتلې فاذا عیناه تذفران، نو د دې وخت کې د ده سترګې چې کوم دی نو بهېدلې. زما محترمو دا خو زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالو
چې قرآن کریم به ورته بیانېدلو نو هغه به ژړل. زما محترمو دا پیغمبر الله رب العالمین مونږ ته رالیږلی دی، زمونږ پیشوا، زمونږ قائد. مونږ الله رب العالمین د ده په ذریعه باندې چې د ده احکامات مونږ ومنو، د ده خبرې مونږ ومنو، د چې کوم مونږ د امر کړی دی، د کوم شي نه مونږ منې کړي او هغه مونږ ومنو، نو الله رب العالمین به مونږ د جهنم نه بچ کوي او جنت ته به هم داخلوي. زما محترمو د دې د وجې نه بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله تلاوت کولو په مانځه کې، نو د مانځه کې به د هغې د سینې داسې د ژړا آواز کولو لکه په کټوۍ کې چې اوبه واچې او هغه خوټ کېږي، د هغه شانتي آواز به یې کوو. زما محترمو او صحابه به ورته ویله چې ای پیغمبره ته ولې دومره ژاړې؟ وقد غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله رب العالمین ستا دپاره ټول ګناهونه معاف کړي دي، مخکیني او وروستني. نو بیا ورته رسول الله ویل چې افلا اکون عبدا شکورا، ایا زه د الله رب العالمین شکر گزار بنده ونه ګرځم؟ دنیا کې هم دا حال دی چې کله یو انسان بل انسان سره نیکي کوي، ښېګړه کوي، دا بل انسان د هغه شکریا ادا کوي. نو الله رب العالمین په ما باندې دومره احسان کړی دی، دومره ښېګړه را سره کړې ده، نو آیا زه د الله رب العالمین شکر گزار بنده ونه ګرځم؟ پکار دی چې د الله رب العالمین شکریا ادا کړو. نو د الله رب العالمین شکریا په څه کېږي؟ په مونځ باندې کېږي. زما محترم الله رب العالمین د سجده په سجود کېږي. نن سبا داسې خلک پیدا شوي دي چې هغه یې مونځ کولو ضرورت نشته، بس دا زړه صفا کا چې زړه دې صفایي، د زړه سترګې دې صفایي، د مونځ ضرورت نشته. زما محترمو دا خلکو ته وینا پکار ده چې آیا تاسو د پیغمبر نه زیات پاکې؟ آیا تاسو د دې صحابو نه زیات پاکې چې دا پیغمبر را لګېږي د الله رب العالمین شکریه په مونځ سره ادا کوي؟ دا صحابه را لګېږي د الله رب العالمین شکریه په مونځ سره ادا کوي، او الله رب العالمین هم وایي چې د دې خلکو په شانتې ایمان راوړئ، د دې خلکو په شانتې عمل وکړئ، نو فقد اهتدوا، تاسو به هدایت مونده کوي. چې پیغمبر او صحابه کوي نو ما تعالی چل شوی. زما محترمو ولې موږ د الله رب العالمین د دې خبرو نه غافل کېږو او ځان رستو کوو؟ پکار دا نه ده. زما محترمو پکار دا ده چې څنګه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین د رضا او د الله رب العالمین د خوف د وجې نه جړلې دي، دې صحابه کرامو جړلې دي، نو موږ ته هم پکار دی چې موږ هم ځان نه کینو د الله رب العالمین د یری د وجې نه او خپل ګناهونه خپل مخې ته کیدو چې یاره سبا چې د الله رب العالمین خواله ورځمه او الله رب العالمین ما نه تپوس کوي، پوښتنه کوي او دومره ګناهونه زما وي، نو زه به الله له څنګه جواب ورکړم؟ په دغه وخت کې د انسان د سترګو نه بې اختیاره اوښکې وبهیږي. زما محترمو دا انسان کامیاب دی، دا انسان فلاح موندونکی دی، د ده بیړه پار ده. زما محترمو او که داسې نه وي نو کامیابي نشته دی. راځئ زما محترمو د صحابه کرامو او خپل د اسلافو یو څو واقعات تاسو ته زه بیان کړم چې هغوی څنګه د الله رب العالمین د یری د وجې نه جړلي وو. همدغه رنګه زما محترمو صحابه کرامو د الله رب العالمین د یری د وجې نه ډېره جړا کړې ده، ډېرې جړلې دي، تر دې پورې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه به هم ډېر جړل، د هغه زړه ډېر زیات نرم و، تر دې پورې چې یو مارغه به یې ولیدلو نو چې ارمان دی زه دا مارغه وی چې ښه په مزې په دې اسمان کې الوتلی، نه را باندې څه غم وی، نه د حساب غم وی، نه د کتاب غم وی، او مزې مې کولی چې سهار تللی او د ماښام مې موړ راتلی. زما محترمو همدغه رنګې عمر رضی الله عنه هغه به هم دا سوچ کولو چې یاره زه د دې بدن ویښته وی چې کوم انسان په دې بدن باندې راختلی وی او انسان نوی پیدا شوی چې الله رب العالمین زما نه به حساب و کتاب اخلي. همدغه رنګې زما محترمو ابو هریره رضی الله عنه د وخت د مرګ باندې جاړي، نو دا فرمایي چاته نه تپوس وکړو چې ابو هریره ولې جاړې؟ د مرګ نه یېرېږې؟ هغه ویل چې نه مرګ نه یېرېږم، بلکې دا خبره مې یری چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې دي چې بعضې خلک به جهنم ته ځي، بعضې به کامیابېږي جنت ته به ځي. اوس زه دا نه یم خبر چې زه به کومه ډله کې یم، د مؤمنانو په ډله کې به یم که د کافرو په ډله کې یم، بل مې دا آیات جړی چې الله رب العالمین فرمایي چې وإن منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. په دې جهنم باندې به هر انسان تیریږي،
دا د الله رب العالمین یو اټله او کلکه فیصله ده. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بیا به الله رب العالمین متقیان خلق هغه به لرې بچ کوي او ظالمان به د جهنم کې ورغورځوي. زما محترمو دا حال زمونږ د اسلافو، زمونږ د صحابو، زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او زمونږ د نورو انبیاء کرامو دا حالو چې د الله رب العالمین د یېرې د وجې نه به دومره جړل، ځان له به چې کېناستل سوچ به یې کولو چې یاره مونږ به څنګه به د الله رب العالمین د عذاب نه او الله رب العالمین چې کم اور تیار کړی د هغې نه به بچ شو. دا فکر به ورسره دا سوچ به ورسره ځکه الله رب العالمین دومره اوچته مرتبه او دومره لوی مقام هغو ته ورکړی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غوره ډله او غوره پیړۍ هغه زما پیړۍ ده، هغې نه بعد ورپسې چې را روان دي. زما محترمو مونږ ته هم پکار دی چې مونږ د الله رب العالمین د رضا په خاطر باندې او د الله رب العالمین د پاره یو ځای کې ځان نه کینو او خپل په دې اعمالو باندې سوچ وکړو، په خپل په دې ګناهونو کې سوچ وکړو چې یاره زه څونه ګناهګار بنده یم، ما څنګه اعمال کړی دي چې الله رب العالمین به سبا ما معاف کړي او که معاف به مې نه کړي. که معاف کېدل مقصد کې هو زما محترمو نو ضرور به الله رب العالمین معاف کوي. خو چې انسان لږ الله رب العالمین خواله راشي، د الله رب العالمین د یېرې د وجې نه اوښکې وبهیي، ځکه الله رب العالمین فرمایي فاذکروني اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم. د الله رب العالمین یاداشت په څه کې راځي؟ په تلاوت د قرآن کریم کې راځي. د الله رب العالمین یاداشت په څه کې راځي؟ سجده کولو کې راځي. په الله رب العالمین یاداشت په څه کې راځي؟ د الله رب العالمین د رضا په خاطر باندې خپل سترګو نه اوښکې وبهیي. دا ټول هغه اعمال دي چې انسان د قیامت د سختۍ نه، د قیامت د هولناکۍ نه چې الله رب العالمین بچ کوي او خپل د عرش د سورج د لاندې د انسان الله رب العالمین ځای ورکوي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې هغه اعمال زمونږ را نصیب کړي چې مونږ د قیامت د سختۍ نه او د قیامت د هولناکۍ نه به بچ شو. ځکه الله رب العالمین په قیامت کې مونږ ته دا بیان کړی دي، قرآن کریم کې الله رب العالمین مونږ ته دا بیان کړی دي د قیامت حال احوال چې هلته به نه سفارش په کار راځي، نه به د رشوت په کار راځي، نه به د خپل خپلوان په کار راځي، نه به د مور و پلار په کار راځي، نه به د ښځه بچي په کار راځي. دا ټول به تا نه تښتي، صرف هلته به چې په کار راځي ستا نیک اعمال به په کار راځي، ستا د الله رب العالمین د رضا په خاطر باندې کړی وي. الله نه دعا ده چې الله رب العالمین دې زمونږ نصیب او زمونږ برخه هم په هغه کسانو کې واچي چې الله رب العالمین به خپل د عرش د سورج د لاندې داسې انسانانو له ځای ورکوي. الله نه دعا ده چې عمل کولو توفیق راکړي. زما محترمو په آخره کې زه دا یو خبره کول غواړم چې دا 12-14 پروګرامات مونږ وکړل، په دې کې مونږ د دې حدیث تشریح ما حقه بیان نه کړله، ځکه د دې ډېر لوی فضیلت دی، ډېر لوی درجه ده، ډېر لوی مقام دی. خو لږ لږ مونږ خپل د علم مطابق کم علم مطابق باندې هغه مونږ بیان کړو. په دې کې کومه غلطي مونږ نه شوې وي، کم تیزوالی مونږ نه شوی وي، کم داسې بې حقه خبره مونږ نه شوې وي چې د ستاسو زړونو د تکلیف رسېدلی وي، تاسو پرې خفه شوي یئ. نو د الله رب العالمین نه دعا کوم چې الله رب العالمین دې اول مونږ ته بخښنه وکړي، بیا تاسو نه زه د معافۍ درخواست کوم چې تاسو ما ته درګذر او معافي وکړئ او خپل دعاګانو کې مو یاد وساتئ چې الله رب العالمین دا د دعوت کار او الله رب العالمین دا د حق د رسولو کار زموږ نه واخلي او د قیامت په ورځ باندې خپل د عرش د سورج د لاندې موږ له ځای راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله
د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.